زما معزز و محترم و سامعین و حضرات رونو نننے بیان هم دا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملوکو دا آغی دور تا دا چمگاون دا خطوطو پا ذریعہ باندے اسلامی دعوت مقوقس ملک مصر کسرا ملک فارس او قیصر ملک الروم داغی پا نمونو بانی خطونا و داغی واقعات مسلسل وار پسو بیانونو کی شوید نننے بیان دا عمان دا علاقی اغا دو باچایان رونا چې د یو نامه جیفر وا او د دویم نامه عبدو وا ابنی جلندی ملکی عمان د عمان دو بادشاہان چې د جلندی زامنو د یو نامه جیفر او د بل نامه عبدو وا دغه دواړو بادشاہانو ته اسلامی دعوت او هغه خط چې نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د دې په طرف لګل دی پلاس د عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ سره نو دا هغه خط خلاصہ او دا زما پلاس چې کوم کتاب دی پنوم د المصباح المضوی فی کتاب النبی الامی ورسوله الى ملوک الارض من عربی وعجمی دو جلد کی فقط د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ و سفیران او د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا غچم گاون بادشاہانو سره د خط په ذریعہ تعلق جوړول او اسلامی دعوت باندې لیکل شوی کتاب نو دغه خط چې د عمان بادشاہانو ته طرف باندې لیکل شوی قاصد او استاذ و سفیر په دغه خط کې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دی دا خط خلاصہ داوا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ کم بادشاہان چاغی بسر سختو انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بداغی پنم خط لکلو کی لفظ دا محمد ابن عبداللہ لکو او کم بادشاہان چاغی با محبوب ربی علیہ السلام تا خلق و اطلاع روڑی واچی گزارا حال دی او ډیر جذباتیان ندی متصل در رسیدو سره خدشلون کې ندی ظالمان او جوحال ندی نو بیا اغی تبا د خط مقدمه ابتدا په دی الفاظ و چې محمد رسول الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اړخنا خط لیکلیش الی جیفر و عبدو ابنی الجلندی یو جیفر او عبد لرا چې د جلندی بادشاہ دواړه زامن دي سلام علی من اتبع الهدى پتنوا چې داخلك به ایمان راوړي کنا نزکا محبوب علی السلام سلام علیکم ان لیکي مخکې بیان کې د دې وضاحت شوی چې په بیکار سړي به سلام نه اچي اما بعد فإن يدعوكما بدعاية الاسلام محبوب ربی علیہ السلام د خط په ذریعہ باندې د مان دوړو بچیانو تلکین یقینا ز دعوت در کوم تاسو دوړو ته بدعایت الاسلام د اسلامی دعوت خلاصہ دا اسلما تسلیما دوړه اسلام وروړی سالم به پاتې شي اسلام وروړی سالم به پاتې شي فإني رسول الله إلى الناس كافة يقينا زاد إله العالمين استاذ رسول يما للناس كافة طول خلق الرام بني اسرائيل پیغمبران داسیو چې به یو کلی علاقه ته نو بس دا هغه علاقه رسول بو بل علاقه ته خپل نبی لګل شو عليه السلام او محبوب ربی علیہ السلام داغه کافتا للناس کاغا عرب دیو کا عجم دی او کدار زبان والا دی اغا ټولو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دی استاد
دیر پار راغلیم لأنذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین سوک چی ژوندی وي هغه ته ير ورکما نذیر یم او منکرینو کافرانو باندې قول ثابت کما هغه قول پدې ثابت شي تقديري چې دایبا د مجاهدینو د لاس سرونه قلميږي وانکما یقینا تاسو دوړ ان اقررتما بالاسلام ولیتکما کا په اسلام مو اقرار او کا ایمان مروړه واپس به تاسو دواړه د مان گورنران مقرر کما نو دا وته ولګل ک اسلام مروړو نو پدې مې ریږي چې موږ ځکه اسلام نه وروړو موږ نه گورنری لاړش کتا سو اسلام وروړو نو د خپل گورنری بیام در کوم درته قاسم دی علاقې ته بزیو گورنر لګم تاسو به پرېدم وَإِنْ أَبَيْتُمْ أَنْ تَقِرَّ بِالْإِسْلَامِ کدا اسلامی اقرار نمو انکارو کا فَإِنَّ مَلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا گورے بادشاہی در نتلن کدا وَخَيْلِي تَحِلُّ بِسَاحَتِكُمَا او زما د مجاهدینو د غازیانو اسونه ستاسو پالاقو باندې درتلون کړي نو دعوت در کوم د خط په ذریعہ چې ایمان راوړي واپس به گورنری ته ملوش کمران اول مجاهدین ته باډرو کم پاسونو بسواری علاقه بدرنونیس وتظهر نبوته فی ملککما استاد په علاقه کې زما پیغمبري اعلانې کې ښکاریږي د خط کاتب ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ محبوب ربی علیہ السلام خپل مہر چې خلاصه دغه محمد رسول الله وا په باندې واه عمرو بن العاص رضی الله عنه تور کړی شو اوس واقعا هغه بیانې چې ما سره سو شو عمر رضی الله عنه وايي خرجت حتى انتهيت الى عمان وتم ختم واخست عمان ته ورسیدم تاسو نه مې دیوبل نو کړل چې دا دورونه دي په دې دواړو کې او خيار کم یو دی صابر حلیم انسان باز انسان یو دم په غوسه کې راشي بیا حق نه حق نه ګوري بے عزتی د انسان کوي چانه مې پښتنو کړ دا دواړه بادشاہان ورونه دي د دواړو کې او خيار سره کم یو دی خبرې منون کې انسان او سنجیده انسان څوک دی نو چاره ته ویل چې دا کشر ورکه عبدون میږي د جیفر رور دی هغه پکې خو خيار دی نو کته څه خط وړي نو اولی دی کشر رور ته یوس نو دی وای کان احلم الرجلين واصلهما خلقا ډیر ښه اخلاق ولو او ډیر صابر انسانو اورلم ما ته وی تاسو کې څه مقصد تراغلی دی ورته انی رسول الله الیک و الی اخیک زد الہ العالمین دا استاد محمد ربی علیہ السلام دا لخن یو سفیر تا تو استارور تراغل امام استازم نو ختم راويست چې سوکرا شي خط وتوللی ما ته ویل چې لک صبر وکا زمارور په دنیوي لحاظ باندې ما باندې خو خيار دی او عمر کم په ما مشر دی رازا دواړه باغ ته ورشو دا خط الت علماء تمللا دا خط دلستونه لا لستل شوی نه دی ماته ویل چې څه مقصد تراغلی ستا مقصد څه دی دی ورته وی ادعوک الی الله وحده لا شریک له وتخلع ما عبد من دوني وتشهد ان محمدا عبده ورسوله دې د پر راغلم چې د الٰه نه سیوا د بل شي عبادتونه کړې دي یا پرېګ دی دغه قوم خلق یو خيسته اسه جوړ کړي او هغه ته عبادت کوي دا اسه عبادت کا دا اسه عبادتونه و پرېګ دی یا نور بوتانه جوړ کړیو او الٰه العالمین وحدانیت تبرا شي گواہی بو کې پدې خبره چې ان محمد عبد او رسول نبی علیہ السلام د الٰه بنده دی او رسول دا زما دراتلو خلاصه وېدما توویل چې تاسو خو یو سفیر او قاصد قیصر روم هرقل تم لګلیو تاسو خو نجاشی بادشاہ تم لګلی دي نجاشی څه جواب درکړی دی عمرو بن العاص ورته وی چې ماته نجاشی ویل زمونږ استاد تا
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه خبرو باندې امر کوي د سن منع کوي. نو موږ ورته وویل چې یامر بطاعت الله عز وجل، پدې امر کوي خلکو توای چې خدای تعالی تابعدار جوړ شي، وینهی عن معصیته او د الہ العالمین فرمانی پرېږدي، ویامر بالبر وصلة الرحم، پنیکي باندې او خپلولی پاللو باندې امرونه کوي، وینهی عن الظلم والعدوان، او دا وایي چې چا باندې ظلم او تیری مکوئ، او خلق منکي عن الزنا، د زناګانو او شرب الخمر او د شراب سکلو نه، او د عبادت د کانو د بوتانو د صلیب نه خلق منکي چې دې پسې مزي. وی دی عبدو باچارا توویل ما احسن هذا الذي يدعو الیه، سمر خکل دعوت چلی، دا خوڑر خکل دعوت تی. لو كان اخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونصدق به، راځه چې رور ته ملاړ شو، کرور میرا سره موافقت وکړه، نو موږ دواړه به روان شو او مدینه منورې ته بلاړ شو، په محمد ربی علیہ السلام به ایمان وروړو، تصدیق به وکړو. خو یو خبر درته کوم زمارور چې دی، لكن اخي اظن بملكه من ان يدعه ويسير ذنبا، زما ضرور داسې دی چې یو په لخر کې رواني نو بر سره خوخي لکې خوخه نه، او استاد دې خبرو مقصد دار چې مشر ببلی دی به ورپسې، نن څو هم که زما ضرور د دې وجنه چې مشر دی بلی او دې شاته پس رواني دا خبره قبول کړي. او دوی موجدار چې بچی ډیره خوخه ده، نو کده ایمان راوړي نو بچی به تلاړ شي، د دې دوه وجونه کې دي چې ایمان را نوړي. پیما ورته ویل چې په خط کې دا مسله پرته ده، کتا سو چرته ایمان راوړل نو عمان گورنری بستا سوی دا بتا سن اخستل کېږي نه، په بچی دې نه یریږي. بیا راته ویل چې نور چې مونږ تسلیم شو دلته به نور سم معاملې مونږ سکیږي، په معاملې بدای چې تاسو به گورنران شئ، د مالدارو خلکو نه به زکاتونه اخلي، په فقیرانو به تقسیموي. وی دا ویل چې نه عادل خلق حسن، دا خو خسته اخلاق دي، ښکار دي چې مالدارو سره زکات نه ور کوي، بس وادي خستلې شي جبران ته نه داري غریبو تور کول شي. خو ما ته ویل دا زکات څه شي ته وایي، ما ورته ټول مسله بیان کړ چې دا زمونږ قران کریم او زمونږ شریعت کې په مالدار سړي باندې چې د نصاب خاوند وي، پارسیز کې زکات دی، په خوانو کې مشتا، په غواګانو کې مشتا، ګډانو کې مشتا، پسره زرو سپینو زرو کې مشته دی. پیدا نور بیان مې وکړو چې د خوانو مسلې تراله مې راوي، زمونږ د قوم به د خوانو زکات ورنکي، دا خو ډېره ګرانه مسله ده، دا خلک خسرو سپین نه لري، خوان لري، او چې د خوانو زکات ته اخلي دی به اسلامي دین قبول نه کی. بیا نو ورته ویل چې راځه ستا مشر ورور ته زو مشوره الته کوو، الته لاړو، الته چې ورلم یې هغه ډېر یو واجب انسان، داسې پیرداران یې ولاړو چې یو شواروز پرې مونږ پرې خودونه چې د هغه سره ملاقات وشي، یو شواروز بعد بیا اجازت وشه دننه لاړو، دننه چې لاړو باډي ګاټانو یک لک په دې مټو کې ونیو، ما ولاس نه نیولې ور روان کړم. ما ورته چې پرېږده، بادشاہ په आवाज وکړ چې دا سفیر دی، د عزتمن سړي د اړه راغلی دی، پرې چې خپل راشي. وې زلالم بادشاہ سره کې ناستمنو، باډي ګاټان نه لکلکی ونیوم چې کینه بنا، دلته زمونږ بادشاہ ته چې خلک خبرې کوي نو په ولاړې کوي، په ولاړه کېږي. ما ته وی تکلم بحاجتک، وای سم مقصد تراغله حاجت دې سره دی. وی ما ورته خد محبوب ربی علیہ السلام ورک مختومن مور په والے شو، خطر واخست ویل استا، ما ته ویل چې د قریش د مکی معظمه خلق چې د نبی علیہ السلام کلیوال هغه وسره سم عمل وکړه، ای خو د سره ډېر اختلاف او جنگونه راغلیو. فما ورته ویل چې تبعوه اما راغب فی الدین و اما مقهور بالسيف، هغه ټول تسلیم شوی دي، یادا چې زړونو ته ایمان کو شوی دی، په مینه راغلی دی، ایمان راوړی دی.
او کدا سندن د توري په زور باندې سم شوی دی راغلی دی او د نبی علیہ السلام په لاس کې لاسونه یې خي بیا مې ورته وویل چې ایمان راوړه او که ایمان دې رانه وړه نو د هغه آسونه به ستا علاقه ونیسي مجاهدین او که ایمان دې چېرته راوړه نو د خپل قوم ګورنر او مشر به پاتې شي دا الہ العالمین هغه دواړو ته بیا ایمان نصیب که فاجاب الاسلام هو واخوه جميعا دا جیفر باچا و عبدو دواړو ته د نبی علیہ السلام د خط جواب دا ولیکه چې موږ دواړه اسلام راوړو موږ تابع وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم الہ العالمین هغه دواړو ته د محبوب ربی علیہ السلام د خط په ذریعہ باندې ایمان نصیب دا خطوط د نبی علیہ السلام دی خو بیا په خط کې چې کوم وعده لیکل شوی و نو محبوب ربی علیہ السلام په هغه باندې وفا کوله د هجرت په موقع کې مکی معظمین حبیب ربی علیہ السلام روان دي دارالندوه کې مشرکین اعلان کړی دی چې چا نبی علیہ السلام قتل کړي یا گرفتار کړ سلو خان باغت انعام ملاویږي نو سراقه ابن مالک ابن جعشم چرستو بیا د پیمان مشرف شوی دی د فتح مکه او فتح الحنین نه بعد هغه په لار باندې او خان سره یو کوچټ انسان دی عربي دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې پاغه چومپړی باندې پدشت کې تیر شدا سے روانو نو دی وای چې والله لقد رايت ركبه ثلاثه مروا علي عنفا اني لاراهم محمدا واصحابه مادره کسانو لیدل په لار باندې روانو زما ګمان دا دی چې دا نبی علیہ السلام دی او هغه مرګری دی دا گرفتارول غواړي نو دی کې اراغه ودنا صدیق اکبر رضی الله عنه نه پوښتنه کوي تاسو څوک یې نو کوم چې مخک روانو دوی ته لار سیده کوله هغه انسان ورته وی چې دا دوی نه یو سیز ورک شوی دی خپل ورکه پسې روان دی لټیږي او صدیق اکبر رضی الله عنه نه چې پوښتنه وکړه نو هغه ورته وی چې وی دا څوک دی نبی علیہ السلام یاد کړ وی رجل یهدن الطریق دا یو سړی دی مونږ ته لار ښیي نو بس توریه وکړه دا غزين کې دار هغه چې د مدینه منورې لار راخی او دا مقصد دا چې مونږ ته اسلامي د دین لار راخی نو دا د مخاطب په ذهن کې معنی قریبا چول او مراد د متکلم معنی بعیده توریه ده وی رجل یهدن الطریق دا یو سړی دی مونږ ته لار ښیي نو سراقه وی چې لعله زړه کې مې ویل چې یاره دا مغه دی نبی علیہ السلام دی دا سما دوکه کوي ثم سکت لک چپ شم فمکست قلیلا لک درنګ مې وکړه ثم قمت فدخلت بیتی را پاسېدم او کوټې ته دننه شم او خپل هغه توره مې راواخېسته پخواني د مشرکانو دا رواج یو تربوزک شان مې ساتلی او خلتلی پاپا پاغي کې به غشي چولی وو نو پدې یو غشي باندې بيدالي کړیو چې پدې کې خیر دی بل باندې پدې کې شر دی مختلف الفاظ راځي غشي ته به چې لاس کې چرو بوته د شر والا به چروته نو بیا به سفر کې نتلو په مخه کله خیر والا به وروته بیا به نو دا استقسام بالازلام نو دا غي معنی دی یو معنی دار چې خیر او شر لټول دی په غشو باندې دا مشرکین کارو وای غشي میرا واخسته
د ځان سره را روان شوم او دا غش می پرې بوجي کې واچول یو غش می تراويستا فخرج السهم الذي يكره آغا غش را تروته چې کم مونږ بد غنا یعنی مقصد دا و چې بس مزه مختا خو ځکه مې ویل چې نه دا ک نبی له سلام دا بونی سم او سلو خان مو غټم بیا را روان شوم لګ مخ کې چرالم فبينما فرس يشتد بي عثر بي فسقطت عنه ویاستا مې منډه ورکړه او دیاس یو ټوپ وا تینده کې وخړه زته لاندې وغورځې د یو پوخ درز مې وخړ ځان سمول چې ما هاذا داس چلو شو زه خو اس کې ډېر ماهر انسان یم او پوچ میدان کې اس نو وغورځیدم به مې دغه شو هغه تیلې تلاش کراوي مې است خو بیا را تاغه راوتل چې مخ کې مزه بس ما ویننه بیا بم زم ور پس روان شوم خدري کرته داس نو وغورځیدم من کېدم من بیا بم په مخ اتلم حتی کې چې داسې زه تور سیدم چې زما دا اس دا خپې چې کم دې زنګون پورې پر ازمکه باندې خخې شوې ورنه را کوش شما او د ازمکه نه مې هغه اس خپې راويستې په ډېر تکلیف باندې شاده خوانه مې چې قتل ګورم دخانن کل عصاري یو دوړه خيجي لوګې دې د بربړکای پشان اعصار شدید باد اصابها اعصار فيه نار فاحترقت نو بربړکای شاندا هغه ډېر تکلیف کړم وای دا ټیم کې زپوي شوم چې دا صدا خدای تعالی دا اړخ نه یو لوی انسان دی او لوی شخصیت دی او خلق ور سره زیاتی کوي دلته مې ورته چا کړه نادیت القوم انا سراق ابن جاشم انظروني اكلمكم وګورغی پیدل روان دی په خوانو دی دې پسې پاس رسیدې نشي لګ مهلت کوي سو خبر در سره کوم ودري غاین زماره د خدای په ذات باندې قسم وی چې څه تکلیف نه در کوم خود ری غاین نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق صاحب توای قل له ما تبغي منا هو ورتصل پارا روان مون پسې ول راځین دی و ابوبکر صدیق صاحب راته دا خبر وکړه ما ورته ویل دې لپاره راځم چې یو خطر ته ولي کوي هغه خط کرا ته دا ولي کوي چې هر وخت هم زستا سو علاقه ته درزم چې هغه خط به زامینی ما سو کو نه وجني او بیا زما ایمان قبول شي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کاتبو هغه تا مرشو هغه خط ولیکا نو ایسا کاغذ دغه ټیم کې نو یې پاډو کې باندې ولیکا او یا یو ټوټه و د کپڑے پاغي باندې ولیکا مختلف روایت دي او هغه خط میرا واخستره ضمانت خط او ځان سره میک واپس تر روان شوم دا خبره به ما د شرم نه چاته کول نه سراقه ابن مالک لوی پهلوانو علاقه کې مشهور نو ملر دا مې پټه ساتلی و ډېر شپې وته اتکالا مکه معظمه فتح شو حنین غزا مو شو د طائف غزا نصف شوی و نیمه پاتې و را روان شوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسې جعرانو می مقام کې سره یو ځای شو وی چورلم د انصاریانو د مدینه منورې او لخر ګوټو وړه شانتا ټوله و هغه کلکونیوم پنيزون زوبانی والم ما ورته ما باندې گزارونه مکوي زدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خط په واسطه په ذمہ کې ما پرېګ دی چې هغه تور رسېږي وې دوی راته چې والی چې الیک لریشا مخکې ونځي کله چې محبوب ربی علیہ السلام تور رسیدم قتل می چاغه په وخ باندې سور دی سراقه رضی الله عنه وايي وس ایمان وروړي والله لك ان ينظر الى ساقه كان جمارا زماره د خدای په ذات قسم وی چې نبی علیہ السلام په وخ باندې سور او د پونډې ښکارې دی ما چې د محمد ربی علیہ السلام پونډې تو قتل نو د اسکروټ چې څنګه سرای دغه شان تسره نورانی پړقیدا
قال فرفعت يدي بالكتاب، لاس کې مې کتاب خط نیولې دی ورچت مې کومه ویل یا رسول الله هذا کتابک لی انا سراقه ابن جاشم، دا ستاسو هغه خط دی چې مکه معظمین اتلی فلاره کې ما ته لیکلیو. را سره لکه ملنګ دلته کې رالم، دا شم د خپل مور په دوه رنګ دلته کې رالم، دا شم د خپل مور په دوه رنګ دلته کې رالم. اینک دې د مخشورا غیانا، اینک دې د مخشورا غیانا، دا غدا رحمان بشاه سکندر شي. ډیرو قدرمندو اوریدونکو د هر قسم اصلاحي بیاناتو، تلاوتونو، نعتونو، تفسیرونو او درسی کتابونو په موبایل میموری کارت کې لوډ کولو دپاره زموږ د دکان پته یاد لرئ. اهل سنت والجماعت اسلامی ډیټا مرکز، پشت قصخوانی کباڑی بازار، جمشید ہوٹل، پشاور شہر. مسئول فیض اللہ او شاہد اللہ. ترتیب کون کے ورور خالد احمد زئی. فضل دا الله یما کعبه تودری دله چې دلته یما دوباره رسولې. فضل دا الله یما کعبه تودری دله، فضل دا الله یما کعبه تودری دله. لا امید نصیب سره په جنگ دلته کې دا ورځ د وفا دا د نیکۍ دا موږ په وعده وفا کو راځه تسلیم شوس او د نو نږدې شه وې زور نږدې شم پدناو ته منه فاصلم تو په خبانه سور دی مغه د اوخي په ځین باندې لاسونه ورکړل بیات ور سره وک اسلام مې راوړ وېزان سره می سړیر سوالونه جمع کړیو چې نبی علیہ السلام نه بدادا پرسانونو پختنې کوم. مونږ تم کله راځي کسان راشي ډیر سوالونه جوړ کړي چې دل تراشي کله ورته یو یاد پاتې کله دوا یاره ما خو ډیر زیات سوالونه یاد کړي ټول نه یاد وتی اوس زبیا وکړه نو دی وی ما ډیر سوالونه جوړ کړي ما ودا پختنې وکوم فما اذكره الا ان قلت ټول یوم یاد نو دغه ټیم کې بس یو خبر را یاد شو چې راځه دې پختنو کا ما ورته ویل چې زه په دشت کې يم بارانیو بوله پاره مې وډن جوړ کړی دی لاروي د مسافر او خان راضی دا غډن نو بس کې یا دشت بیابان کې د خلکو نو ورکشوي او خان راضی او بور نس کې دا راته وای هل من اجر فی ان اسقیها د خلکو دا او خان چې خړو بکوما نو پدې کې ساجر ماته ملاويږي. نبی علیہ السلام ورته وای نعم او فی کل ذات کبد اجر، هر یو چې خاوند جګر دی دا کنایه د حیات نه ده، یعنی هر ژوندې شی چې هغه سپیوي او کاغار سوي او هغه ته چاو بو ورکړو روټي ورکړه پدې کې اجر ملاويږي رحمت تعالی تعالی. بنی اسرائیل کې یو بدبخت انسانو او ټول عمر کې داغه نه چانه کې نه ولیدلی دې چې کله مرشه نو دا وخت یو راهب او نیک انسان خوب کې ولید ګوري چې داسې جنت په ډېر ښایسته انداز کې وې تاسو سره سم عمل او شوای زې الہ العالمین معاف کړم وي بخلم وېستا خو نیکی نه وته ډېر بدکار وي یا زما اس نیکیم نه وا خو اورز یو کویو او هغه کوی کې وبل ټټي جوړي وي او یو سپه واولید چې راغه دشت کې کوی تر ورسېد او تګه او خلای داسې پورته کړه چغه او څوغه پیدا خو زه په پوښم چې دا تګه دی ما خپل کلو شبوټ سورې کپړې مور کې واچو هغه بوټ مې دا وبونه راډک او د سپیته میونی ودا مې سیراب کموړ مې کو ویلاه العالمین راتوی چې هغه یو مخلوق باندې رحم کړی دی ځا ما پتا باندې رحم وکړ سم درته معاف کړل. نو نبی علیہ السلام فی کل ذات کبد اجر، هر یو خاوند جګر کې اجر دی، یعنی هغه سره خېګنا خاوند جګر کې نه د حیات نه د هر شی چې ژوند لري. ای بیا عالم کلی ته زما په خوانو کې هم ډېر زکات کې ډېر روخان ملرل ګډان ملرل
داغه غ زکات مې راغون کو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې ورسو او دې شاعرمو او په شعرونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه صفاتونه کوي او د مکی معظمه مشرکان او مشر ابو جهل دوی ورته ابو الحکم وی فیصله والا نبی علیہ السلام ور باندې ابو جهل نوم کې کړو ددنو عمرو پلار نوم هشام او عمرو ابن هشام او بستا مکی معظمه خلق ورته ابو الحکم وی نبی علیہ السلام دې ابو الحکم مو وای ابو جهل وای دا د جهل پلار دی د فیصلو پلار نه دی یعنی دې فیصله کون انسان نه دی لوی جاهل دی نو دغه ابو جهل د هجرت په موقع باندې ډېر زیته صحابه کرامو سره کړو نو دا سراقه شاعرو په شعر کې ابو جهل ته خطاب کوي وای ابا حکم والله لو كنت شاهدا لامر جوادي استصوح قوائمهم اے ابو جهل دا خدای په ذات ملي قسم وی ک په آغا میدان کې موجود وین کم اورز باندې چې زما دا کر اسنخ په پشګ کې ډوبې دین هغه کیسه کوي چې تا د نبی له سلام شان په اورز لیدلې وي چې زه د نبی له سلام پلا او پسې روانم د قتل اراده مې لرلې او زما د اسخ په پزمک کې ډوبې شوې کتا هغه صحنه لیدلې وي اے ابو جهل علمت ولم تشك بان محمدنا رسول ببرهان فمن ذا يقاومهم نتا با یقین راغله بیا بد شک ولنا اے ابا جهل چې نبی علیہ السلام یقینا د الہ العالمین رسول دی نو چې هر کله رسول دی سوق دی دنیا کې چې د مقابله وو کې سوق هم کول نشي بأمر يود الناس فيه بإسرهم بأن جميع الناس طرأ يسالمه فدا سي دین باندې ډیر راغلي چې دا خلک بټول یو ورځ ګوري چې په دغه دین باندې ټول مسلمانان یو په یو دین براغون وي دا سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړل نو نبی علیہ السلام دته یو پیشګوئی کړي و یو خبره یې کړي و هغه دا چې ان الله سيفتح عليه بلاد فارس ويغنمهم ملك كسرى بیعت چور سره وک نو سراقه ابن مالک ته ویل یقینا خدای تعالی به ورځ فارس فتح کی او د کسرا بادشاہ د لاسونو باوغان او داغه خصوصي زیب او زینت چې کومه برابر کړي خصوصي درویشي دا به خدای تعالی دې سراقه ابن مالک تور په ګوته کې دا بر د وجود باندې بیا نو ډیر خلک حیران وغدا چې کسرا فارس هغه زمان کې د نیمه دنیا بادشاہ دا سي فکر کوله کړه دې زمانه بوش چې تر کلی چمګاون یو غریب سړی او تاغه ته وای چې د بوش درویشي به ورستا پغاړي نو دا خلک چرته منی سره نو سراقه ابن مالک یو بدوی عربي او یو شپونکه انسان او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخبر عن الغیب دی الہ العالمین ناشنا علوم ورکړي دي دته ویل چې فارس به فتح کیږي او د کسرا بادشاہ هغه خصوصي زیب زینت بستا په ملکیت کې راځي بس دا خبره شوی و رسول الله مبارک دنیا نه لړ صدیق اکبر رضی الله عنه دور خلافه ختم شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوره دا او د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په لاس باندې مدائن د کسرا بادشاہ چې څومره خاریه وي او خاص کر مدائن ونیولې شه او په دې مدائن کې خزانه وي او ذخیره وي او دا بادشاہ چې کوم دی او تخته دا د علاقې نه لاړ د تاجم پاتې شو او دې چې کمزګي کې ناستنو بره او فانوس او پاغي کې ډېر قیمتي جواهر او غم پاتې شول د کمربند پټای پاغي کې قیمتي ملغلري وي هغه پاتې شو تخت پاتې شو او دا یو تخت 60 ذراعا فی 60 ذراعا منظوما باللؤلؤ والجوارح الملونه شپېته پشپېتو غزونو کې جوړو دا تختی او پډیر عجیبه جواهر او ملغلرو باندې او بدلې شوی دار ستنه پاتې شو
نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې غنیمتونه ونیول او مجاهدین تقسیمول، نو د کسرا بادشاہ دا خصوصي مال د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په اړه خورولې غلا چې دا عام مجاهدینو تنور کوم دا بتاسو سره وي، بیا تاسو مرزي چې پرې باندې څه کوي. او د کسرا بادشاہ لور واغه مونږ ولې شو، هغه مدینه منوره ته د مجاهدینو په لاس ورکړه چې دا ورسوي، بنديانو کې بیت بوتللې شو. نو عمر فاروق رضی الله عنه هغه مالونه تقسیمول، پاغي کې بنگړي داغه چې کومو د پوخانی بادشاہانو بد سپینو زرو باوګان چول، نو د سپینو زرو باوګان عمر فاروق رضی الله عنه سراقه ابن مالک راوست او هغه ته وروا چول پلاس کې. نو راوی د حدیث په دغه ځای کې ودرېدا او اعلان وکړ چې زما حبیب او خلیل محمد ربی علیہ السلام رښتیا ویلو، زور سلام ویلو چې سراقه ابن مالک به د کسرا بادشاہ خصوصي زیبو زینت هغه د تا چولې کیږي. وګورئ یو بدویش پن کې او د کسرا بادشاہ هغه باوګان د پلاسونو کې نن سبا جهاد کړي کمال دی، دا ناشنا تحول راولي، دا سه تحول راولي چې عقل دا غي برداشت نه کوي. بیا غلوري چراوستل شو هغه په یو تخ کې ناستوا او صحابه کرام تراتاو د کسرا بادشاہ لوري راوستي را ډېر شالونه او جالونه په پراتو. نامیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه راغی وی داخله کول راتاو دی ویدا د کسرا بادشاہ لوري راوستي را بندینو کې چراله چورته ودرېدا، نو پاغه ډېر قیمتي شالونه پراتو. ویلری کوي د مشرک نه دا شالونه د دې مشرکانو دومره عزت کوي، کوزه کوي د تخنه بی عزتی وته کوي، یعنی داسې بی عزتی چې تخنه کوزه کوي او مالونه تلری کوي. تاسو داسې پډولې کې نه ولید او شالونه مو پیاچولې دي. نو حضرت علی کرم الله وجهه راغی وی امیر المؤمنین ما د نبی علیہ السلام نه یو حدیث اوریدلې دی، ویسا هغه حدیث دار چې اکرمو کریم قوم، دا یو قوم د عزتمند انسان عزت بتاسم کوي، ابا نه عزت کوي، کدا مشرک دی او کدار دین والا ده، خود دې پلار چې د لوی علاقه بادشاہ نه د دې عزت نه پکار. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل تا اوریدلې دی ویا وی خپرېک دی برته پکټ باندې کې نه وای، دا جنې ناستوا او دا سي سر اوچت کو د صحابه کرامو ته قتل. نو پدې کې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت علی سے مبارک مشر زوی او دا درنګ نډیر خېستو دی ولاړ دی، نو د نور ته یو زلو قتلو او دته درې کرته د خپل سره پورې داسې وکتل. نو عمر فاروق رضی الله عنه ویل چې مؤمن ته فراست وی، کزه پکې خطا نشم، نظما پزړه کې دا خبر الهامن رااله چې دی زنانه دی جنای حضرت حسن رضی الله عنه خوخ کا کستا سو اجازه دا به حسن صاحب تور کما. نبی هغه حسن رضی الله عنه تور کړه دا غوینځ شو د کسرا بادشاہ لور او د حضرت حسن رضی الله عنه دا غوینځ شو. شیعان او د ایران خلک چې حسنین سره د مینې اظهار کوي او په مینه کې د شریعت د حدود نه بار توزی، دا غي ډیر علل دی. یو علت پکې دام دی چې دی اصل کې د کسرا بادشاہ په مینه مستی او د کسرا بادشاہ ولور د حسن رضی الله عنه وینځ جوړ شوی دا په هغه سلسله باندې د اهل بیت او د حسنین سره تعلق د نور صحابه په نسبت زیات دی. علل زیات دی خو یو علت پکې دام دی، دی اصل کې په کسرا بادشاہ باندې ډیر مینو دا غو ډیر عزت او قدر کو. دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سراقه ابن مالک رضی الله عنه ته خط لیکلو او هغه خط باندې بیا تر اخره پورې په وفا باندې لاړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط په ذریعہ باندې ډیرو زیاتو بادشاہانو ته دعوتونه ورکړي دي او دا شان بعض بادشاہان دي چې هغه خطوط او خطونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر لګلی. ان شاء الله ک نور بیانات کېدل یو سو بیانونه هغه خطونه چې بادشاہانو د باونه را لګلی خو هغه مبارک علیه السلام د چا د دباونه بنای ریلا
داسې صحنه په مدینه منوره کې رااله چې د چم گاوند څومره بادشاهانو او څومره قومونه هغه ټول ورته اتحادیه کړې وه. غزوة الاحزاب چې ورته وایي، احزاب ډلې، غزوه خندق دا غزوة الاحزاب دی. دا د مکی معظمې ګوره 400 کیلومتره فاصله کې د مکی معظمې نه شروع تر خیبر پورې گیر چاپیره ماحول کې چې څومره يهوديانو او څومره عیسویانو او څومره مشرکینو بت پرستو د دې ټولو قومونو اتحادیه وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مدینه منورې نه وباسو او دې به وژنو او د پسې را روان شوي او دوی په دغه ټیم کې 1000 کسانو پورې تعداد لره. دای 1000 کسان دي او کافران چې کم دینو هغه 1000 نم زیات دي او په 1000 نفر باندې د 1000 کسانو مقابله پکله وکړه. ځان نه خطرې پاړخ باندې خندق جوړ کا او هغه په باندې را روانو دی به د برنه په غشو باندې اشتل. څومره جنگ چې وشو خوای کامیاب نشول. په اخر کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شګر واخستی او د الفاظ په ویل شاهات الوجوه او په چو فکرل او دا شګي چې خوشی کړي باد راغی او دا شګه یو شګه د کافرانو سترګو ته ورسولي. دا غي نظرونو کارونه پر خدل او داسې شدید باد راغی چې دیګونه وطن اسکور کړل او د خوانو د اسونو پړی وشلول اټول ته تختیدل. بس د مجبورین اعلان وکړ چې الرحیل کوچ دې تیخ تدا او دا خبره وکړه چې د یو بل ذمہوار بسوګ نه بس هر څو خپل کور ته ځان رسوي. او دغه زاده تفصیلی ما بیان کړم ان شاء الله موقع موافق به بیان بیان شي. خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه باندې د سید باون راغلی لکه دې زمانه بادشاہانو باندې چي. نن سبا بادشاہانو یاره په ما بوج ډیر دی، په ما باندې زور او پرشر دی، نو زکه زدا سه سن شملې دا پرشرونه په مسلمانانو ور وخوي د کافرانو دا اړخ نه. او کم خلک چې هغه پرشر لاندې ځان ټینګ کړي دي کامیاب وي او کم خلک چې پرشر نه یریدلی دي په دې حیا کې خو نه پری دی. بیا وی چې افغانستان کما دا سينوي کړي بیا ز خرابېدم نو ګورا په مومندو باندې حمله رااله بلشپا او بیگاو پرونشپا په وزیرستان باندې ډایرکټ د امریکایانو حمله وا سوګل پاکستان دغه په مقابله کې اسم نشي کوله. ز افغانستان با کار رقم تکیږي خو چې زبات شم تم نه بچ کیږي ته نه بچ کیږي ته چار کلا هغه ستا ایمان او ورسو قتل چې په دې کې ایمان نشته کدي کې ایمان وې نو کفار به ځان سره نه ملمانه کول. نو بهرحال بادشاہان او مسلمانان هر وخت کې د کفارو د اړخنه په دې مجبوریتونو په دې سختیو کې راضي. همغه او تاسو به همت خپل نه بیلو او ایمان بدلاس نه نور کو. موقع موافق به ان شاء الله جهاد تزانونه ماده کو سمره روزګارونه چې کو په دې نیت نه چې زما گاونډي بنگله او چتر چې به عزت او چته کم نه په دې نیت باندې به مونږ روزګار کو چې دومره سجمه کم چې بیا زوزم چې بچو عیال ته صفات شي. محبوب علیہ السلام فرماینا ادنا اهل الارض عذابا یوم القیامه. پورز د قیامت هغه انسان چې داغه عذاب پټولو خلقو کې کم عذاب هغه انسان دې تنعل ينتعل بنعلين من نار چې دوه د اور کړي د اور هغه کېړې وي په خو باندې وي یغلی دماغه من حرارت نعلین هغه د پڼو د ګرمایش نه به د سر دماغ ورکی خټي دا هغه ادنا عذابا یوم القیامت. کم عذاب چې د اور کېړې په خو دي بس کروټو ولاړوي او د سر دماغ ورکی خټيږي دا هغه کم عذاب دی په جهنم. او بیا غور د جهنم دسی فکر مکو چې د دې دنیا اور دی نا. ان نار الدنيا غسلت ب70 ماء من مياه الرحمه حتى اطاقها اهل الدنيا. د دنیا کم اور چې دنیا تراغلد دا د جهنم د اور نه یو بسر کړي او بیا د رحمت په ابو باندې او بیا کرتین دل شوه دی. اوس انسان طاقت لري چې استعمالي هغه اور ډایرک انسان استعمالول هم نشي او یا کرتی د رحمت په ابو انزل شو او بیا دنیا ته یو بسر کې راخکاره شون دنیا کې اور چلیږي. نو دا اسی یو
مثال دی چې خلکو ته بیا ویلی چې داسې اور دی نو چا به اور نه پیژندی نور هغه څه ځان ته قسم ته اور څنګه اور محبوب علیہ السلام فرمائے امر اللہ تعالی ان یوقد علی النار الف عام الہ العالمین کہ جہنم پیدا کو جوڑے امر یو کا چزر کالا د جہنم پا اغا کانو باندے و خشاکو باندے اور بل کئی زر کالا اور بل کریش حتی احمرت نو دا اور تک سرشا ثم موقد علی الف عام حتی بیضتا زر کالا نور اور کے بل شنو تک سپنشا ثم وقد علی الفعام حتی سودت بیا زر کالا اور بل شنو دا تک تورو گرزیدا فہی سودا مظلمہ اس دا جہنم اور چی دینو تک تور دین درے زر کالو کے فقط گرم شوے دی زر کالا چی بل شا نسر شا او زر کالا چی بل شا نسپن شا او زر کالا بات تک تور شا فہی سودا مظلمہ دا جہنم اور اس تک تور تیار دا چې ورکوشي نو پاغي کرنا یعنی نشتره تیار ده او څنګه اور دی په دنیا کې چې تاسو دا اوړې ګورئ او یا ورکې جمع ګورئ نو د جهنم دو طبقې لوی دي چې یو تا زمهریر وای یو جهنم یو ګرمه طبقه ده او بل طبقه چې کمدن او آغا یخه طبقه ده چې پاغي کې ووري پرتی نو جهنميان چې ډیر سوال داري شروع کیو جړاګانی وږي نو چې موږ دی اور نه وباسا وی خیخ وطن در کم درتا چې دا یخی چې سم یخین بس غیب وی چې را الہ دا خو چې سم دی وخت مریو کلام را کړه خو مزیو نو بس اینه به راو باسینو زمهریر تبه غرض نو زمهریر سوچو وری دی نو التبددا اغا د سرمن نزوی ویني رواني زخمی بئی نو هغه چې په یخنۍ کې واچې خو نورم درد زیاتېږي نو چې هلته یو غورځئ نو چغې به کې چې اله هغه اور راته ښه دی خو دې یخنۍ نه مه وباسي نو بیا به څه کلونه بعد بیا هغې ته وغورځئ نو بیا به هلته چغې وهي همدا اړول راړول به ورسره کوي نو د جهنم هغه اور چې کوم دی الہ العالمین ته شکایت وکړه چې دا دومره تیز دی چې زمونږ د جهنم اور په خپلو کې یو بل وسوځول سره مونږ خپلو کې بړاس وکړه مونږ څه وکړو الہ العالمین ورته د 2 ساګانو اجازت وکړه زمهریر ته مو ویل چې یوه ساعته په کال کې استی شي نور برستا دا بړاسم جمعي چې دا اور کم بړاس کوي او دروازې ور باندې بندي خو هغه یو ګرمایش جوړی دیږي بخار کې کوي نو داسې ګرم وي نو دی شکایت وکړه چې مونږ دې تاو په خپله وسوځولو بیرته دی اور شکایت وکړه چې مونږ نه کومه ګرمي جوړه شي نو سر دې را باندې بند کړی دی مونږ یې وسوځولو مونږ یې تنګۍ ته راوستي نو الہ العالمین دې اور ته اجازت وکړي چې په کال کې یو تنفس یو ساه ایستل تاسو ته اجازت ستا د جهنم سر نه لږ هوا به په کال کې یو ځل ایستی شي او د زمهریر د یخې طبقې نه به هم یو اسویلې ایستی شي نو دا کم اوړی چې راځي په تا باندې 5-6 میاشتې ګرمي دا د جهنم د اور هغه یو اسویلی دی چې دنیا ته ښکاره کېږي او کومه یخني چې په ژمي کې په تا باندې راځي او دا واورې ورېږي دا د زمهریر د طبقې یو اسویلی دی چې دنیا ته ښکاره کېږي محبوب علیه السلام فرمایي چې د اوړي د ماسپښین منځ ناوخته کوئ یخنۍ کې کوئ ابردو بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم ځکه دا سخته ګرمي دا د جهنم د اسویلي نه نو دی وخت کې چې جهنم په قهر دی نو خدای تعالی هم په قهر نو تاسو دا منځ لږ رستو کوئ یخني به لګېږي د ماسپښین منځ لږ ناوخته کوئ په اوړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی لو کان فی المسجد 100,000 او یزیدون کم مسجد کی چې د مبارک ناز د خلکو ته نصیحت او تبلیغ کوي وی که په دې جمعات کې 100,000 یا داغین زیات خلکم ناس ثم تنفس رجل من اهل النار او د جهنم عذاب وې صدر ته بیانوم خو که یو جهنمی دی جمعات تراش 100,000 نه زیات خلک ناس دي او هغه جهنمی یو اسویلی را کاږي
لماتو نو دا یو لک نزیات خلق به د جهنم د جهنمی پاس ویلی باندې اوسوځي ومړه بش اور خو دومره سخت دی چې دا جهنمی والته داسې حال باندې وي چې دی به دننه دومره ګرم شوی چې د خولې هغه تاو که 1 لاک خلکو کې پورته شي نو هغه 1 لاک خلک به ورنه مړه شي نو د ده به داسې حال باندې به جهنمي وي او بیا د دې اسحاق بالته څه شی وي څه شی بس کی هم دې مړو نه مړی خور کې نشته هم دا زخمیان چې د دې تنې نه کمې زوی روانې دي کوټه کې سوځیو زوی تی روانې دي هم دا به راخیستلی کېږي او واپس بمنے جہنمیانو تدوبو په شکل ورکولے کی محبوب علیہ السلام فرمائلو ان دلون من غساق جہنم القی فی الدنیا لن تنال الارض اہل الارض وی که د جہنم د جہنمیانو دا غزون یو بوکا دی دنیا تراتلش پا تمام سرزمین کے با دزمک د خلکو بدبویی د لاسانه خوراک کولای شي نسخاک ټول به بدبویی شي کاغه یو زوی دومره بدبویی دي کاغه یو بوکا چرته دنیا ترا پریو او دا به مرته څومره په سختۍ باندې ملاویږي او خوراک به څه شي زقوم به وي او یا به دورع وي چې هغه څومره سخت دي او دا بم داسې پاسانه نه ملاویږي چې هلته به پراته وي ورڅوک به ورځي لنګر به لګېدلی نه محبوب علیہ السلام فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی یلقا لأهل النار الجوع دا جہنم پا خلقو بانے بلوگو لگی سخت لوگا بیتن کی حتی یعدل ما هم فیه من العذاب دمرا بوگشی چی دا اور دا جہنم سر بی لوگا برابرش اگا دا اور عذاب سر با دا لوگا دمرا تنگ کی دی چی دا لوگا و دا اور عذاب بورتا یو شرخ کرد فیستغیثون بالطعام فریادون او چغی بوہی چی لگ روٹی را تراکی لگ طعام را تراکی فیغاثون بطعام من دوریع ند دوریع یو قسم ازغن بوٹے دیں داغین بورتا طعام ورکڑیش ابو جہل لعین اکل دایت ووردا چی من دوریع بورتا سمیلاویگی ند دوریع یو بوٹیو اب چو خو خړنو چاغې دبا ناغه ویل چې زخره مونږ بم پکې چاق چاق یو خنده وکړه الہ العالمین آیت نازل کا لا یسمن ولا یغنی من جوع نه به مړول کوي او نه به چاقول کوي ادا سي بوټه دی او تیریږي بم د انسان نه ويستغيثون بالطعام بیا به طعام غواړي فیغاثون بطعام ذی غصه داسی طعام باور کړی شي چې هغه بستونی کې نخلی دا ټولو بستونی بند شوی نختی وي چغې به وهي انکی به کوي یو خيار به پکې ووي دنیا کې به چرچا نوڼې ونه خته اوبه به اسکلي راځئ چې اوبه وغواړو سوال دارئ به شروع کې وي موږ ته لږې اوبه راکړي نو اوبه به ورته څه ورکول شي فیرفع الیہم الحمیم بکلالیب الحدید تاسی کنجکونو کڑیان بید وسپنی اولرین بورتا دا جہنم کی چکم مقرر فرشتگانی دی بدا سی نیولی دا زویو گرمیو بودا بور کی نبی